مثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما خبرته بلک توجه کوي ټول جی. دا مفتی صاحب او زمونږه موضوع د مناظرې اصل کې تجسیم او دویم کلام الله او دا مخکې چې کومې خبرې وشوي دا اصل کې د اصل موضوع نه هټ کر شوي دي چې مفتی صاحب ویل زه په شیخ الاسلام جرح پیش کوم موږ ویل چې نه د خصم جرح موږ نه منو. دغه دپاره موږ دوه کتابونه پیش کړو: الرفع والتکمیل او دارنګې محاکمة الاحمدین د نعمان الوسی. هغه الحمدلله وشو. د مفتی صاحب د احناف نه موږ دا پیش کړو چې شیخ الاسلام دی. کوم سړی چې مجسمي هغه ته شیخ الاسلام ویل دا بیا ګناه ده، یا چې دا څوک ته شیخ الاسلام وي دی به مجسمي، او یا چې دا چاته شیخ الاسلام ویل کېږي نو هغه ښه سړی. په دې دوه کارونو کې به یو کېږي، یا به د جارح مجسمي نو ځکه ته شیخ الاسلام وي، او که جارح مجسم نه نو بیا د مجروح چې دی دا واقعي ښه سړی دی او دا شیخ الاسلام دی او دی مجسم نه دی. دویم نمبر کې زه دا خبره کوم چې په دې امت کې دوه ډلې دي: یو مثبتین د صفاتو د باری تعالی دي او بل نفات دي. یو هغه دي چې نفي کوي لکه معتزله جهمیه، دا نفات دي. قرامطه غلات النفات شوته وي، نفات غلات النفات، غلات النفات. او دارنګه دا زمونږ رونه اشاعره ماتوریدیه دا هم په نفاتو په ضمن کې دي، ځکه چې لږ صفتونه د باری تعالی مني او په نورو کې تاویلات تحریفات کوي. نو دا ټول معطله دي. موږ په یو پړي کې تړو دا ټول معطله دي. الله سبحانه وتعالی د هدایتو کې دی موجوده وته. نو طریقه دا ده چې مثبتینو د صفاتو ته د وخت نه مجسمه ویلې شي. دا یې ځکه څوک چې د الله صفات ثابتوي هغه ته مخالفینو مجسمه ویل، لکه مثلا معتزله ماتوریدی اشاعره ته مجسمه ویل. که درسته حواله پیش کوم په دې زمن کې ابن تیمیه ته مجسم ویل شي ځکه چې هغه د الله د صفاتو مثبت دی. ابن قیم ته ویل شي، ابن خزیمه ته ویل شي، قدیما و حدیثا ټول محدثین ته او اهل علم ته ویل شي د مجسمه. زه د دې په باره کې یو دوه درې حواله پیش کوم چې دا مثبتین د صفاتو ته مجسمه چې وي دا څنګه خلق دی. دا یو عامه خبره کوم. نو دا څوک چې ته مجسمه وي دا جهمیه دي، او مثبتین د صفاتو چې دي او علی حق دي. دا زما مخه د حجت الله د شاه ولی الله رحم الله اول جلد 191 صفحه. حجت الله د شاه ولی الله صاحب 191. یاره مفتی صاحب یو خوندور عبارت ته فرمایي: اقول ولا فرق بين السمع والبصر والقدرة والضحك والكلام والاستواء فإن المفهوم عند أهل السنة من كل ذلك غير ما يليق بجناب القدس. دا الله سبحانه وتعالى سمع بصر یعنی اوریدل لیدل، قدرت خندا کلام استوا د مفهوم په نزد اهل لسانو دا غیر د هغه نه چې کوم د الله د شان سره لایق دي. ځکه خلک په تجسیم حمله او د الله سبحانه وتعالى د شان سره چې لایق دی هغه کما یلیق بشانه دي. وهل في الضحك استحاله الا من جهه انه يستدعي الفم. ضحك د الله خندا صفت ده، په دې کې صرف دا استحاله دی بیانې چې را خندا خو خلق واړي. وكذلك الكلام. وهل في البطش والنزول استحاله الا من جهه انهما يستدعيان اليد. پر بطش او نزول کې استحاله ده چې دوی د الله سوالي والرجل. نو وكذلك السمع والبصر يستدعيان الاذن والعين والله اعلم. ته الله له سمع ثابته، بصر ثابته، نو بیا هغه غوږ او سترګې غواړي. نو تاسو غوږ او سترګې نه منئ او سمع بصر منئ. نو څنګه چې اعتراض په دغه صفات دا پتا سو واردېږي. بیا فرمایي: واستطال هؤلاء الخائضون على ما شرع للحديث والسمع مجسمه ومشبهه. دا منکرین د صفاتو په اهل حدیث اعتراض کوي او ته مجسمه مشبهه وي. وقالوا هم المتسترون بالبلكفه وقد وضح علي وضوحا بينا. او ما توازي شو چې ان استطالتهم هذه ليست بشيء. دوی چې په اهل حدیثو کوم الزامات لګي وردا به زیدي. وانهم مخطئون في مقالتهم روايه ودرايه وخاطئون في طعنهم ائمه الهدى. دوی په ائمه الهدى اعتراض کوي. ابن تیمیه ائمه الهدى کې، ابن قیم ائمه الهدى کې، بخاری امام ابو حنیفه شافعی مالک د ائمه الهدى کې دي. دا په دې کې خطا دي. دا حجت الله. دا زما سره شرف اکبر د 15 صفحه ده فرمایي:
مخکره د نعیم بن حماد قول نقل کوي من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ورد تشبيهم كفر تعطيلهم كفر. وقال اسحاق بن راويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلقه فشبه صفاتي بصفات احد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. څوک چې د الله تشبيه کوي دا کافر. مونږ وایو که څوک د الله تشبيه او تجسیم کوي دا حکم خدا دی. وقال علامة جهم واصحابه دعواهم على اهل السنه والجماعه انهم مشبهه بل هم المعطله. ګوره جهمیه او داغه ملګری وایي اهل سنت والجماعت چې دا مشبهه دي او دا معطل دي په خپل. نو څوک چې ابن تیمیه ته مجسم وایي دا معطل دی. معطل معنی ولذا قال كثير من ائمه السلف علامه الجهميه تسميتهم اهل السنه المشبهه فانه ما من احد من نفاة شيء من الاسماء والصفات الا يسمي المثبت لها مشبها حتى بعض المفسرين كعبد الجوار والزمخشري وغيرهما من المعتزله والرافضه يسمون كل من اثبت شيء من الصفات وقال برؤيه الذات مشبها. ګوره څوک چې د الله رؤیت ثابتوي هغه ته عبد الجبار او زمخشري مشبه مجسم وي. عبد الجبار دا او زمخشري خو معتزله دي. نو دقه رنګ دی ورالېږي او مونږ چې د الله صفات ثابتوي ابن تیمیه ابن قیم ثابت هغه ته مجسمه مشبهه وي. دا ابن حجر ابن حجر نه دا غره دا مراکوا د الجامع دا دی الجامع چې په دې کې عقاید او رسائل د سنت والجماعت دي. بها 60 عقیدې دي. په دې کې اعتقاد الرازیین دی د ابو حاتم رازی ابو زرعه. دا صفحه دا اول جلد موږ سره دا دو جلد کې راغله. نو اول جلد دا او 222 صفحه 200 نه 225 525 صفحه الجامع دا ابو حاتم او ابو زرعه. بس دا دغه عقیده دغه د اعتقاد نه په سند سره سند اول ذکر کړی دی. د جامع په اول کې دغه سند ذکر کړی دی. دا صفحه 525 نه دا دی دا اصل کتابونه دي. اعتقاد ابو زرع اصول السنه و اعتقاد الدين اخبرنا ابو زيد الشامي ټول سند ذکر کړی. ور سالت ابي وابا زرع عن مذهب اهل السنه في اصول الدين وما ادرك عليه العلماء في جميع الامصار وما يعتقدان من ذلك. طول اهل السنه ابن بطس استاسو دشمنی فرمای وی وعلامه الزنادقه تسميتهم على الاثر حشويه. دا اول جلد جی او 525 تاسو ویل په سبکی چا جرح کړی دا جرح دا نه ټول پکې رااله چې څوک اهل سنت د حشویان وای زه په دې سبکی نه قرآن شرط کې دخل بنونه سبکی حشوی وای کنه. وعلامه الجامعه وعلامه الزنادقه تسميتهم على الاثر حشويه يريدون ابطال الاثر وعلامه الجامعه او سيد وکیل وعلامه الزنادقه او د اهل الاثر اهل الحديث تديو حشویان وای او دا زړه اصطلاح د سبکی او د ټولو معطله ده. يريدون ابطال الاثر وعلامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه او د جهمي علامه ده چې دوی ته مشبهه مجسمه وای. او علامه د قدريه او د تسميتهم على الاثر مجبره وعلامه المرجئه تسميتهم على السنه مخالفه ونقصانيه الى اخره. وعلامه الرافضه پدې کې بیا 534 کې او دا 31 فقره ده. شنو خبره کړې وای وعلامه اهل البدع الوقيه في اهل الاثر علامه د بدعتيان دا چې په حدیث په بدرد وای. وعلامه الجهميه ان يسموا اهل السنه مشبهه ونابته او علامه د قدير دا يسموا اهل السنه مجبره. بس دا بدعتيان نه خېدل القاری اوس دا یو دغه کوم نه مرقات را یو منټ سکند مرقات عبارت ما مخکې ویل دي یار ترا کې مرقات دا مل القاری عبارت ته شي صحیح عبارت مرقات را کې مرقات او نو موږ مخکې ویل هم د خاصي یا سبحان الله. بار صورت مرقات نو مخ مشکل اتم جزنا چې شیخ الاسلام تیمیه ابن قیم د تجسیم نه پاک دي او دا د مخالفین او عادت دي چې هغه دیو ته مشبهه یا مجسمه وي. دا دغه شو
ټیم ختم ها تا نه ډېر تنګ یم چې ته ماله په دې هغه کې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ صاحب مبارکه تاسو چې دی وې د دې په ټکی ټکی زموږ تاسو سره اتفاق کدی کې موږ تاسو سره په یو لفظ کې هم اختلاف وکړو نو تراشه موږ ته وایي چې مفتي صاحب دا حواله په دې لفظ کې اختلاف او دا موستا موضوع نه ده. الله دې تا خوشاله ساتي. زما موضوع تاسو سره دا ده د دې ټرم زما خیال دا چې تاسو به د ابن تیمیه د کتابونو نه د رد تجسیم حواله مال راکړي. زموږ اوس مقصد د دې ټرم یعنی د دې ټرم تاسو په پښتو کې نمبر یعنی د دې نمبر نشست د دې نشست زموږ مقصد دا دی چې تاسو به د ابن تیمیه د کتابونو نه د نفي د تجسیم حواله راکړي او زه به د ابن تیمیه د کتابونو نه چې په کوم عباراتو باندې زما اعتراض دی او زما ذهن وایي چې دا تجسیم دی زه به تعالی هغه حوالې درکوم. ناول خدا نه چې دا څه دي ویلي دي چې زموږ سره اختلاف نشته. موږ چې څوک چې مجسمه او مشبهه اهل بدع راغلي وي او دغه اهل بدع ته څوک اهل حدیثي او تجسیم پکې نه وي او مجسمه ورته وایي خدای دې ځان لږ چې تجسیم پکې نه وي او مجسمه ورته وایي خدای دې ځان لږ او چې تجسیم پکې وي او مجسمه ورته وایي نو بیا به را سره معنی دا دویمه خبر چې کومه تاسو دا خبره وکړه چې تاسو حواله ورکړه د شرح اکبر او بیا دې وروسته وي چې ابن تیمیه ته ویلي دي چې دا مجسم لري جی دا په ستاسو عبارت خدا امام ابو حنیفه شرح اکبر خو دا روس ترجمه او دا روس توجیه دي چې کوم وکړه کله گپ لګو دا سواته وا په پیښ دا تشریح سواته وا او خیر دی د ماشنای دا کوم عبارت چې ما قبولوي دا سره بالراس وبلو خدای ابن تیمیه نو په شرح اکبر کې کراته چوخ وکړه نو بس یو 500 روپیا بول مرقات کې ما خو مرقات نه بیا تاسو دا ابو حاتم صاحب کوم خبره چې وکړه دا اصل کې دا جامع ما سره پرته را دوی اکثر نقل کوي تاسو اکثر وګورئ دوی چې کوم عقاید نقل کوي نو دا عقاید دی اکثر د ابن بطال نقل کوي وهو ضعيف 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 دا د خلال نه نقل کوي وهو متنازع زموږ ستاسو کې جګړه ده او دی اکثر دی نقل کوي د نور هغه کسانو نه چې هغه حلال دی او پلان هغه کې د موستا جګړه ده څنګه چې ما سره ماتوریدیان نه مني او تاسو څنګه ما سره اشاعره نه مني دغه حشویان او دغه مجسمه د تاسو سره نه منم په دې خپکیږه مخه بل دا خبره ده چې تاسو وي چې ابو حاتم ویلي دي او بیا مپسې بیا تعلیق خپل برابر کو چې دا پس بکیرت دی نو تعالی الله سره د ما جنتی کی او په جنت کې الله پاک یو ځای راکړي خو ما چې لږ داسې مرتبه اوچتې او څه رانه داسې لاندې داسې ډېر یو ځای نه ښه نو دې کې د سبکي نوم شیخ صاحب مبارکه نشته د سبکي نوم پکې نشته دا تا چې څه ماته وي زما په دوسته د خط چې دا سدي وي دا ټیک دې کې زموږ اتفاق دی دې کې د ما سره اختلاف چې څوک مجسمه وي او هیڅ چا کې تجسیم پروت وي هغه ته مجسمه وي معتزله راولګېدل ولې معتزله امام ابو حنیفه رحم الله ته ګنده نسبتونه نه دي کړي ولې مجسمه امام احمد بن حنبل ته ګنده نسبتونه نه دي کړي ولې دا خلق را لګېدلي دي امام ابو حنیفه ته مرجي نه دی ویلي د هغه ائمه مطالب چې کوم ائمه قوي ائمه او په هغې د امت اتفاق وي هغه د اهل بدعو د طرف نه په مونږ چې کوم رزونه واردېږي هغې کې زما سره اتفاق دی په هغې کې زما سره هېڅ اختلاف نشته دا څه چې دی ووایي الله دې زما ستانه دواړه عمل نصیب کړي خو دا زما موضوع نه وه زه به اوس راشم خپل موضوع ته زما په موضوع کې دا زما په لاس کې بیان او تلبیس جهمیه دی ویمل او شیخ صاحب دا خو به تر دې اشیاء امام په معنا د دې سره چې وایي چې ګورې دې کله جهمیو وي نو مراد ته نه مونږ غریبانه دي ګورې ښه سبکي په دې باندې تشریح کړې ده حقیقت نه دی که نه بیا اودسه چېرته که نه بیا حقیقت نه دی که نه نو دا د راځي چې په کوم کتاب کې رد د راځي په کوم کتاب کړی دی نو په اولو فصولو کې دی لګیا دی چې ضرورت کوم په راځي باندې
نو دې سبکی ویلي دي تشریح کړې ده سبکی تشریح کړې ده سبکی تشریح کړې ده چې کله دی وي خاص کر په تلبیس الجهمیه کې چې جهمیه نه مراد تنه شاعره ماتوریدیان دي نو دا یو طرف ته او کتاب مې پلاس کې راغلی دی او جلد نمبر 1 ته او صفحه نمبر 400 ګوره دا مونږ دا خپه په څه باندې زه ولک توتی او تمهید خپل خبرې کوم جناب علي مونږ خپه په دې باندې راغلي چې دا خو تاسو معنی کنه چې تجسیم خشي نه دي او دام تاسو معنی چې مجسمه خلق نه دي راغلي لکه دا اتفاقی اشیاء دي دام تاسو معنی شیخ حضرت صاحب چې تجسیم خشي نه دي دام تاسو معنی چې مجسمه خلق نه دي نو چې تجسیم او مجسمه خلق نه دي نو ته چې تنزیه د الله کې نو لفظ د لیس بجسم او د لا جسم مخامخا ته د تنزیه لپاره استعماله چې ترک کې په مجسمه باندې نو دا څه تاسو کوم عبارت راغلی چې ته په مجسمه رد کې نو دا څه عبارت په چې تر هغه نه په استعمال کې چې په مجسمه رد خدا څه به چې الله لیس بجسم به وکړه چې ته په مجسمه باندې رد کې نو په شریعت کې په لغت کې په عرف کې داسې څه لفظ راغلی دی چې زه په مجسمه او په تجسیم باندې نه رد کوم او زه د هغې لپاره هغه استعمال کوم هغه لفظ به راغلی لیس بجسمن یا لا جسمون یا هر څه چې راغلی خو نفي د جسمیت نفي د جسمیت د ما نقطې ته سوچ کوئ نفي د جسمیت د الله تعالی نه کول نفي د جسمیت د الله تعالی نه کول چې الله جسم نه دی دا به ته نفي کې او چې ته نفي کې نو حضرت شیخ صاحب فرمایي دا عبارت دی او دا د تاسو ته تقریبا د 4-5 کتابونو نه نقل کوم عبارت دا راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم اقول به وما كون الباري جسما عبارت دا تاسو دا طبعا او دا ډېر ښه کار شو دا بهترین کار شو 1 جلد 400 صفحه دا ښه کار شو دا ډېر ښکلی کار شو جلد 400 خیر دام ویما دام ښه کار کړی چې دا یو طبعا ښه بسم الله الرحمن الرحيم أقول به وأما كون الباري جسما أو ليس بجسم حتى يقال الأجسام كلها محدثة فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم تنطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة بخلاف قولي بأن الله تعالى ليس فوق العالم وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه کله چې دې عبارت وي چې کون الباري جسم ندي جسم دی یا جسم ندي نو چې زه دا وایم چې الله تعالی جسم نه دی دا ما ته ښه نه ښکاري په اعتبار سره د دې چې الله جسم دی دا ما ته ښه ښکاري یو عبارت دا ځان سره نوٹ کړه عمده عبارت ته بل دی روباسم نو چې د دې سره ولګوي نو سم به کېخه دی باندې لکه شو کې بیا به خبرې وکړو لک سات دویم نمبر ډالر دویم نمبر عبارت 99 نمبر صفحه او 7 نمبر جلد راواله جلد نمبر 7 د تلبیس الجهمیه ويما خير ولي فإن قيل المراد أنه ليس بجوهر ولا جسم قيل هذا أمر عدمي والأمور العدمية لا في العقل ولا في الحس فظهر أن هذا فاسد دا هم فاسد دي چې زه ورته وایم چې جسم دی خو دا هم فاسد دي چې زه ورته وایم چې لیس بجسم راغلی دی دا د دویمه خبره راغله لاړ شئ جلد نمبر 8 127 نمبر صفحه جلد نمبر 8 127 نمبر صفحه روتا
اوريگا شیخ صاحب تکیه آرام سره خپارا 127 نه نه به ختمیږي تاسو دغه نه دي بسم الله الرحمن الرحيم وایم الوجه الرابع عشر أنه إن كان الحجاب لغير جسم فبطل ما ذكروه وإن كان لا يكون لجسم فقد تقدم أنه ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي الجسم فعقل کې داسې شي نشته او په شریعت کې داسې شي نشته چې نفي د جسم کوي بیا خیال کوي وأن إطلاق القول بأن الله تعالى ليس بجسم او اطلاق د دې قول چې الله تعالی جسم ندي ولا جوهر بدعة باتفاق سلف الأمة وآئمتها بل ذلك أعظم ابتداعا من القول بأنه جسمنا چې څوک وایي چې الله جسم دی او څوک وایي چې الله جسم نه دی نو دا الله جسم نه دی دا ډېر غټ بدعت دی د دې نه چې څوک ورته وایي چې جسم دی عبارت هم خیال کوي ښه اس یو دغه پاتې بس خیر دې مړه دا یو حواله پاتې ده خیر مړه زموږ اشنایي دوستي د تاسو ولې ګوره د تاسو څونه خیال ساتم حواله کته ډېر روانې ګورې ته ګورې زمشن یم ما خیال ساتي ګورې 57 دا چونکې دا موضوع یو ده نو بیا 57 نمبر صفحه 57 نمبر صفحه درء تعارض العقل والنقل دا کتاب کو تاسو سره نیزه به درکم خیر شتا جلد نمبر 1 صفحه نمبر 97 دا زمونږ طبعه د دکتور محمد رشاد کني خیر دا به درکم ایس دغه نشته عبارت جناب وره که چرته نو خیر زمانه وره کوي نو ټیک تا کني نو مانه وره بسم الله الرحمن الرحيم دی وی طريق حدوث الاجسام وطريق امكانها وطريق امكان صفاتها وطريق حدوث صفاتها وقال ان هذه الطريق لا تنفي كونه جسما بخلاف طرق الثلاثه دا چې کله لار شي عبارت ورسي وليس بجسم تبين ان صدق الرسول لا يتوقف لا يتوقف على العلم بانه ليس جسم صدق د رسول موقوف په دې باندې نه دی چې الله تعالی نه دا نفي کوي چې الله ليس بجسم راغلی دا مې په حال تاسو ته حوالی د یو عبارت درک اوس بل ته زما دا وګوره او کو ټیک وي نو ټیک تا او کو معترض وي یا دغه نو بیا به بل عبارت ته هغه وایم نه اوره کو دوی غواړي بیا ورک ما ته دا کتابونه برابر التلاش د دې 100 دا دلته لاندې خپل موقف ته موقف دا غدا ده چې الفاظ دو قسم دي یو الفاظ شرعي دي او بل شرعي دا معنی چې قران سنت کې راغلي دا غو نفي او اثبات دویم قسم هغه الفاظ دي چې په قران سنت کې هغه نه ذکر نه نفي نه او نه اثبات نو کوم چې قران سنت کې نفي او اثبات راغلي دي هغه استعمال ومن کوم کوم چې قران سنت کې نفي او اثبات نه راغلي موږ دا غو نه نفي کوو نه اثبات کوو دا قاعده شو چې سبق کې لفظ د جسم او د جوهر او د عرض د دې نه د قران کې د الله په باره کې د اثبات شوی نه صراحتن او نه ضمنن هیڅ نشته او نه په قران سنت کې د دې نفي شوی اصل کې نفات د جسم چي دي دا جهميه معتزله داخله دي او مثبتين د جسم چي دي دا شیغان دي مثبتینم بدعتیان دي او نفاتم بدعتیان دي شیخ الاسلام دا الفاظونه ګوریز کې چې کوم الفاظ قران سنت کې نه ځکه دا مجهول فتاوی کې دریم جلد مجهول فتاوی دریم جلد دا شی یو دم شیخ الاسلام فرمایي دا مجموع فتاوی د زما سره دریم جلد او صفحه د 165 په دې کې شیخ الاسلام فرمایي وای ما خپل عقیده د کتاب سنت ناغسته ده ده فرمایي وای وذكرت في غير هذا المجلس اني عدلت عن لفظ التاويل الى لفظ التحريف
زد تعویل نیم تحریف لأن التحریف اسم جاء القرآن بذمه وانا تحريت في هذه العقيده اتباع الكتاب والسنه. زه په خپل عقیده کې په قرآن سنت په روان یم. زنه د جوهر الفاظ ویما چې الله جوهر دی او کنه دی، نه زه دا ویم چې الله جسم دی او کنه. زما د الفاظ سره سکار نشته. قرآن سنت کې چې ثابت یا به ثابتوم، څه چې نفي هغه به نفي کوم. فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم اذكر فيها لفظ التاويل بنفي ولا اثبات لانه لفظ له عده معان. دا د شیخ الاسلام موقف دی جی، تاسو ته شیخ الاسلام موقف ہے. فرمائی و اما دا منهاج السنه دا جلد اول دی او صفحه دا 422. و اما جمهور اهل السنه والحديث فانهم يقولون بها وبمعناها وان كان منهم من لا يختار الا ان يطلق الالفاظ الشرعيه. الفاظ شرعيه اطلاق بکی جمهور اهل السنه والحديث دا وای. ومنهم من يعبر عن المعنى الشرعي بالعبارات الدالة عليه مثل حرب الكرماني ونقلوا عن الأئمة وغيرها. لند دا چې الفاظ شرعیه به استعماليږي. د شیخ الاسلام دا موقف دا شرح حدیث النزول دا منهاج السنه 422 اول جلد شرح حدیث النزول کې دی وای وهذا الكلام في اللفظ الجسم من حيث اللغه واما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم. من توخى إمام أبو حنيفة چې الله جسم دی یا نه دی. امام ابو حنیفه ویلي، امام ابو حنیفه پرې دا مقالات الفلاسفه دي عليك باعتبار الكتاب والسنة. أول بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. نفي وإثبات دواړه بدعت دي په شریعت کې. بدعتيان دا دغه چې د مثبتینم بدعت دي، به بدعتيان دي او نفاتم بدعتيان دي. دا ګوره چې ما سره فتاوی کبرا ده شپږم جلد شیخ الاسلام فرمایي اما قول القائل الذي نطلب منه ان يعتقده ان ينفي الجهه عن الله والتحيز فليس في كلام اثبات لهذا اللفظ لان اطلاق هذا اللفظ نفيا واثباتا بدعه. حيز او جهاد زنوما تاسو مخکې ویل کنه چې مولا علی قاری وای چې را سو په جهاد قول کې کافر دی. حال دا چې په جهاد قول قرطبي کړی دی، په جهاد باندې قول ابن رشد کړی دی. اوس ابن قرطبي د کافر وای کنه سورہ اعراف کې ویلي دي. روح المانیوم قول کړی دی. لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة وأنا لا أقول إلا ما جاء بالكتاب والسنة. د دې متعلق زه هغه خبرې کوم چې قرآن سنت کې راغلي دي او کومې خبرې چې قرآن سنت کې نه دي د هغوی لفظاً اطلاقا نفيا او اثباتا اطلاق دا به بدعت واتفق عليه سلف الامه. دا درې حواله سلورم واورېږي. دا زه موقف د شیخ الاسلام بیانوم په باره د الفاظ مجملو کې. وكذلك قوله ليس بجسم لفظ الجسم فيه اجمال قد يراد به المركب الذي كانت اجزاؤه مفرقه فجمعت او ما يقبل التفريق والانفصال. مرکب دیته وي چې اجزای جدا جدا جمع شي یا تفریق قبلي، یا مرکب د ماده د صورت یا مرکب د اجزای مفردون التي تسمى الجواهر الفرده والله تعالى منزه عن ذلك. بیا فرمای وقد يراد بالجسم ما يشار اليه الى اخره. بیا فرمای واما اللفظ فبدعه نفيا واثباتا فليس في الكتاب ولا السنه ولا قول احد من سلف الامه وائمه اطلاق لفظ الجسم بصفات الله تعالى لا نفيا ولا اثباتا. د دې وجنه چې دا مقدمه ما کې خو دا او دا موقف د شیخ الاسلام په نورو کتابونو کې وګورئ. منهاج السنه میں مخکې پیش کړل 422 مجموع الفتاوی 5 جلد 298 305 فتاوی کبرا 325 منهاج السنه 2 جلد 134 107 مجموع الفتاوی 3 جلد 307 دا درو تعارض العقل والنقل ایک جلد 134 135 138 139 مجموع الفتاوی 14 جلد 318 شرح حدیث النزول 256 او 257. دا موقف د شیخ الاسلام دی. اوس راشه تاسو دا خبره وکړئ دلته صراحت نه پیږي. تاسو وایئ چې ابن تیمیه رحمه الله د الله په تنزیه کې صراحت نه کوم ځای کې کړی دا. دی فرمایي فاذا عرف تنازع النزار في حقيقه الجسم، د جسم په حقیقت کې د نزار او اختلاف د فلا ریب ان الله سبحانه ليس مركب من الاجزاء المفرده ولا من الماده والصوره
اجزاء لا تتجزا دلم جوړ کړ د متکلمینو ماده او صورت د فلسفه دلم جوړ کړ ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال ولا كان متفرقا فاجتمع بل هو سبحانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا نفي د جسم نشو د دې په باره کې دا ټیم ته ګوره دې فرمایي دا درو تعارض العقل والنقل پنځم جزء دې فرمایي ولفظ الجسم والجوهر ونحو ما من هذا الباب فإن قال السائل هل الله جسم أم ليس بجسم لم نقل إن جواب هذا السؤال ليس في الكتاب والسنة بیا جواب دا کوي جواب کوي دا صفحه دا 365 جواب کوي په 368 کې والمقصود ان يقال جواب هذا السؤال في الشريعة وذلك يقال إن الله قد بين ما هو ثابت له من الصفات وما هو منزه عنه وأثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عنه صفات النقص فيقال لمن سأل بلفظ الجسم ما تعني بذلك نبي فرمائي فصفحة يوصل 369 وإن عنيت بلفظ الجسم الموصوف بالصفات القائم بنفسه المبين لغيره الذي يمكن أن يشار إليه وترفع إليه الأيدي فلا ريب أن القرآن قد أخبر أن الله له العلم والقوة والرحمة والوجه واليدان دا رازي سي بشوي جسم نلري هغه د صفات نفي کوي او دا الله ثابت کړي بیا فرمایي فإن قال القائل الأجسام متماثلة فإذا قلنا هو جسم لازم أن يكون مثل لغيره بخلاف ما إذا قيل حي وعليم وقدير فإن هذا اتفاق في الصفات لا يقتضي التماثل في الذات فمن قال هو جسم لا كالأجسام كان مشبها كسوق بالله ده جسم اطلاق کوي مشبه ده بخلاف من قال حي لا كالأحياء ځکه چې هغه لفظ قرآني دی نو تمهید نه بعد شيء تدام وإذا كان كذلك دا درو تعارض العقل والنقل 371 وإذا كان كذلك دا الدين خبر ندا لا من أحكام ولا دلائل وهكذا نظام في مسمى العرض وأمثال ذلك دا اوس تاسو دا وای ګوره تاسو وای چې د الله په تنزیه کې نفي د جسم دا را قدر تعرض العقل والنقل اول جي دا چې ما سره اول جلد د درو تعرض العقل والنقل او دا صفحه دا 134 دے فرمائی وہی دغه ده ولما ناظر ابو عيسى محمد بن عيسى البرغوث دا امام احمد سے مناظره وا وكان من احزقهم بالكلام الزمه التجسيم امام احمد ویل الله له تجسم ثابت ہے وانه اذا اثبت لله كلام غير مخلوق وانه اذا اثبت لله كلام غير مخلوق لازم يكون جسما فاجابه الامام احمد بان هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به تچوي جسم نشته مقصود ستاسه ده وليس له اصل في الكتاب والسنه ده امام احمد قول والاجماع فليس لاحد ان يلزم الناس ان ينطقوا به ولا بمدلول واخبروا اني اقول هو احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امام ابن تيميه رحمه الله د سوره اخلاص د ذکر کولو په زمن کې د الله نه جسم نفک چې نه اثبات شته او نه نفي شته دا دواړه بدعت دي ځکه چې مثبتين چې هغه روافض دي او نفات چې دي هغه جهميه معتزله دي او دارنګ مبتدعين دي نه نفي شته او نه اثبات شته او چرته هم قرآن او سنت کې دا نه راغلي چې الله جسم لري تسلفنا او قرآن او سنت بیا ما تاسو نه تاسو کو چې څنګه جسم لري صراحتا لري که ضمنن لري التزاما لري نو د قرآن خو آیاتونه چې څونه د تنزیه دي او څونه احادیث چې د تنزیه دي هغه ټول حمل راغلي دي کې لیسه مثلی شی ارسل هغه ته نظم دا ټول ضمنن یا التزاما نفي د جسم کوي خو د صراحتونه خاموس چې صراحت حضرت شیخ سے فرمایي شیخ ریاض الله سے دا سر دا روچت شیخ سے فرمایي ورکړه شیخ سے فرمایي چې دا سلفونه نه دي راغلي او تاسو هم دو فرمایل مونته چې شابه مونږ ته امام ابو حنیفه نه نقل کوي چې امام ابو حنیفه کله دا ویلي چې الله جسم نه لري او دا ویلي چې الله جوهر نه لري دا امام ابو حنیفه زما په لاس کې فقه الاکبر دی
او تاسو منئ چې فقه اکبر د امام ابو حنیفه کتاب دی مونږ یې منو نجی متن دی فقه الاکبر. فقه الاکبر د امام ابو حنیفه کتاب دی شیخ ریاض الله صاحب. او دویمه خبره ده چې امام ابو حنیفه په سلفو کې راته مني. امام ابو حنیفه سلفو کې دی. ویم که امام احمد سلفو کې مني نو ابو حنیفه د هغه نیکه دی خامخا به سلفو کې مني. او که بخاری مني سلفو کې نو امام ابو حنیفه د هغه قرنی کړي خامخا به مني. او که امام شافعي مني نو امام ابو حنیفه د هغه پلار دی په اعتبار د تقدم سره د تعبیرات کو. دا د ما په لاس کې امام ابو حنیفه شرح الفقه الاکبر ده. دا د ما په لاس کې کتاب په شرح الفقه الاکبر ده. خو زه متن ته په متن کې امام ابو حنیفه رحمه لګیا دی ولا جوهر بلا جسم ولا جوهر ولا عرض. اثبات ته الله تعالی کیږي بغیر د جسم نه بغیر د جوهر نه او بغیر د عرض نه. نو اثبات د جسم د سلف الصالحین نه راغی ویم نفي د جسم د سلف الصالحین نه راغی چې امام ابو حنیفه راو لګید او نفي د جسم یې وکړه. او امام ابو حنیفه رحم الله دا تابعی دی او د سلف نه راغلی دی. دا امام شافعي رحم الله دی. د امام شافعي رحم الله کتاب دی الفقه الاکبر او صفحه نمبر 9 ده. واعلموا ان الله تعالى ليس بجوهر ولا جسم. الله تعالی نه جوهر دی او نه جسم دی. نو دا دویم سلف راغی چې امام شافعي په شانت سلف الحمدلله نشته چې هغه لګیا دی او وایي چې الله تعالی جسم نه دی. دا دریم نمبر زما په لاس کې د امام احمد ابن حنبل اعتقادات دي. او د امام احمد ابن حنبل په دې اعتقاداتو کې امام احمد ابن حنبل د تیمی اعتقادات دي. وكان يقول ان الله تعالى يدان وهما صفه في ذاته ليس بجارحتين. الله عثيمين وتحقيقتين ليس تابع مركبتين ولا جسم ولا جنس من الاجسام. امام احمد ابن حنبل لګیاري او وی ولا جسم نه. امام ابو حنیفه نفي الجسم وکړه. امام شافعي نفي الجسم کوي. امام احمد ابن حنبل نفي الجسم کوي. دا اعتقاد د امام شافعي د حکاری او حکاری وته ویل کیږي دوانه دا د حد نفي ده. په دې درېو کتابونو کې چې د امام ابو حنیفه د امام شافعي د امام احمد ابن حنبل چې دا اقدم سلف راغلي دي د دې په کتابونو کې نفي د جسم رااله. دا نفي د جسم چې کله رااله تاسو مونږ ته به نمبر خبره دا وکړه. زه اخوا نور دې خوانه دم ځکه وخت ختمیږي او دا ډېر زیات عبارات دي. زه به درته صراحتا خیمه د شیخ په کلام کې چې صراحتا یې لفظ د جسم ویلی دی صراحتا ښه. اوس زه راځم دې خبرې ته چې ستاسو یو توضیح زه کوم. ښه شیخ صاحب دا زما یو تتبع ده کیدای شي چې غلطه شي او تاسو د هغې خلاف څه نص پیش کړئ. زه د حمدانې اعلان نه کوم خو د اکثر دانه اعلان کوم د حمدانې نه کوم. فرق باندې به پیښ شوی. د کله چې تاسو ماته د ابن تیمیه په کلام کې د جسم نفي کوئ نو دا به درې قسمه یا به دی چې دی به نفي په مجسمو کوي مراد به ته هغه مجسمه چې کرامیه دي یا دا چې دی به نفي د جسم کوي خو دی به د جسم نه مخکې یا وروسته یو قید یا شرط لګوي. که چېرته لکه تاسو اوس دلته نفي د جسم وکړه که نه نو بیا چې نفي د جسم کوي نو دې څه وایي چې جسم نه مراد څه دی مؤلف و مرکب مؤلف و مرکب مؤلف و مرکب مؤلف و مرکب. نو چې کله هم ابن تیمیه نفي د جسمیت یا نفي د جسم کوي نو یا به دا ابن تیمیه نفس په مجسمه باندې رد کوي. هغې کې خو زمونږ مجسمه که کرامیه دي خو زه هم خلاف یم او شیخ هم خلاف دی که ابن تیمیه صاحب هم خلاف دی. نو یا خدا ده کله چې دی په جسم رد کوي چې الله جسم نه دی رد کوي نو دی به سره قید و شرط لګوي. نو چې دی کله قید و شرط لګوي د په کلام کې داسې کلام منتل چې دی بغیر د قید و شرط نه د لیس بجسمین اطلاق په الله باندې وکړي. دا تاسو ماته چېرته خیر دی وښایي کیدای شي اوس زه نورو شیخ صاحب وخت لږ دی ښه زه نورو دغه ته راځم دغه راکړه
زما پاڼه څه شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. باقي سره ذکر کړي جسم د ډاکومنت چې دا کله وایي الله جسم نه دی. د دې صفحه څه شو؟ د دې کاغذ څه شو؟ کله وایي مثلا دا معنی شي بیا به سره سکیږي دا تفصیل د جسم په کلی د دې کلام هغه ما تاسو ته وی کنه د ابن جسم دا ما تاسو ته مبادیاتو کې وی ابن تیمیه صاحب چې کله نفي کوي نو دیم زما د تتبع مناسب کې دي چې تاسو تتبع زیات زما د تتبع مناسب دي د الله د نفي د جسم د ليس بجسم په صورت کې نه کې الفاظو کې قید لګي. الله جسم نه دی مراد د جسم نه مؤلف او مرکب. الله جسم نه دی هغه چې تجزی پکې کیږي. الله جسم نه دی هغه چې ما قبل پکې افتراق او بیا پکې انضمام راغلی. دا نقطه تاسو ځان سره یاد ساتئ. دا یو عبارت چې مزیدار خسته وي او هغه د دې مستقبل خبره ابن تیمیه کې هغه څه وایي جی دې کتاب خیر ما خو تاسو خپل عرض کو نور تاسو خپل خواخره چې داسې چې دې په خپل کلام کې وي چې الله جسم نه دی او مطلقاً وي چې الله جسم نه دی. څه قید او څه شرط او څه عادت په پښتو کې مونږ لټ وي څنګه چې سلف وکړي دي چې لټ یې نه لګولې. دا یو تاسو به ما ته خو زه خپل موضوع ته راځم او مقع الفاظ دي دا ما خلاص کې اوس بیا راواله تر متعارض تلبیس الجهميه راواله زما ټیم خرابېږي زما ډېر زیات حوالې دي بیا به د اوس نه مګور شیخ صاحب یو غنټه ته ونه رسیدا به اخوازي او کوشش کو خو خیر دی راواله ریاض الله مولوی صاحب زما خلاص کې جلد نمبر 172 صفحه تلبیس الجهميه جلد نمبر 172 صفحه جلد نمبر 1 چرا کم دی ویم جی 172 نمبر صفحه فلفظ الجسم روم بیستو مسکری فلفظ الجسم لم يتكلم به أحد من آئمة والسلف في حق الله لا نفيا ولا إثباتا ولا ذموه أحدا ولا مدحوه بهذا الاسم ولا ذموا مذهبا ولا مدحوه بهذا الاسم. دا جی زمان پا دیکھ 272 صفحہ تلبيس الجهمية جل روته قول يجي فلبس الجسم لم يتكلم به أحد من الآئمة والسلف في حق الله لا نفيا ولا إثباتا. ما بدي بان يقبل اعتراض داخل أخا چې آئمان نفي د لفظ د جسم راغلی ده شیخ شي فرمای هغه د دې خپل رائے ده ولا ذموا أحدا ولا مدحوه بهذا الاسم او نه د سلف نه زم راغلی دی نعمت راغلی ده چې څوک جسم الله ته وي نو مدح وي مادحین چې سلف او نه نفي او نه زم راغلی دی چې الله ته څوک جسم وي او بیا زم وي حال دا زم د سلف نه راغلی دی ولا ذموا مذهبا ولا مدحوه بهذا الاسم او نه سلف د مجسمه او چې څوک الله ته جسم وي د مدح کړی دا خو نه زم کړی حال دا د سلف نه د مجسمه او د تجسیم نفي راغلی ده. خیر دی مال یو 2 منټ راکې چې دا حواله زر ختم کمرا کنه بل وای دو عمدغه صفحه شیخ صاحب 290 نمبر دار 290 شیخ صاحب 290 بل صفحه تلبیس جلد نمبر 1 290 289 روم visto 289 وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسم فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف كما لا يوجد له ذكر في الكتاب ولا السنة لا بنف ولا إثبات نفي سرا أو نفي إثبات سرا نو نفي خو خیر د اثبات خو نفي خو خامخا تاسو چې د سلفونو د جسمیت راغلی ده عمدغه جلد بیا تاسو راواله الا لا يستثنى كم دي الا بالانكار على القائلين في ذلك
او کنه جیزه دینه خو څوک هم انکار چې څوک حوض کې لکه کرامیه او هغه نفیو کې چې لکه د الله تعالی نه د جسمیت په داسې طریقې سره اثبات وکړي چې څوک حوض کوي نو خامخا هغې خو د ائمو ټولو نه نقل دي چې هغوی په هغه مجسمو باندې رد کړی دی که نه جي د دې مقصد دا دی تاسو روباسئ جلد نمبر 5 صفحه نمبر 396 نجی زما حوالی دا خو نه رسی خیر دی شیخ صاحب دا کم دی پنچ تاسو پنچ مالو رسی پنچ روان کمالا پرانا پنچ روان خیر دی جی دا خو زه خو وایم چې تاسو په دې باندې د اعتراضات نه دغه کوئ صرف دا کلام په حال وګورو نو ټیک پوي که نه ښه تاسو صرف دا کلام وګورئ تاسو تلبیس الجهمیه روباسئ جلد نمبر 5 کوم جسم معنا به درته وشو کومه هم د شیخ نه به درته وکړم ودرېږه دا وګورئ 397 نمبر صفحه تلبیس الجهمیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 397 روګ وته شیخ سے په وخت خبره وکړو ها په 10 منټه کې نه کیږي زما صرف دو حواله پاتې دي شابه کنه ها نو خیر خو چوف ویو کنه تاسو وایي مونږ ته وخایې نو چې دونه خو نظر مبارک ته پیو لګي کنه نو بیا ورته زه صرف جلد او صفحې وایم تاسو روباسئ وایم زه ورته جلد او صفحې وایم تاسو روباسئ ها بیا روباسئ درء تعارض العقل والنقل دې کې جو عبارت شیبه مبارک جسم الاصطلاحي چې تاسو وایي جسم الاصطلاحي ابو عافیہ بچنگیا اس پر سکے ہے خاگون بسم اللہ درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 1 شیخ فرمائی دیویو ولا ذکر ما یفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهرا بل ولا نفی الجسم الاصطلاحی خطرناک ترین عبارت جسم اصطلاحی سے او به یک مور تا ته یو 120 کرته ویلی دی بیا هم ته وې ما کمال نه راځي نو تر اته وې نه درځي جناب تر اته وې مفتي شم نه درځي دا بس اوس وېتا خاطر ټیک بس راځي نو پرې نه دا بس دا اته وې مفتي شم نه درځي نو بیا وې ها نو وریا له استاد کتاب میں پیدا کړی دی سارا کتاب پیدا کړی دی خطرناک کتاب دی ښه خجی وره ولا نفي جسم الاصطلاحي وره کنه جی تاسو ما خبره وره ولا ما يراده بمن الفاظ ولا ذكر ان الحوادث يمت ضمانها في ماضي دا موږ بحث نه خو جسم اصطلاح بس یو حواله وي مجي زه یو حواله وي راکا هذا بس تسوي بس ټیک ده زه بجی وای خو زه یو عرض کوم وکما عرض ته زموږ دی ته کلا دا وخت په خیر دی په وخت نه په نو پښتو څه بیٹو خاله ټیک آلا بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ویل چې جی ما تاسو ویل دماغ فایل فاتح شوی نه ډراور ملي ګل دی یو رنګ هغه کتابخانه ته کلی